فكل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. درود پاک پر شوق سر ہوئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. یوما پاورد تاتی کل نفس چراب سے شہر یو نفس لراب تجادل عذرون و پیش کی دی عن نفسها دخپل نفسنا وتوفا پورا پورا باور کڑیشی کل نفس ہر یو انسان تاب ما بدلد اغسو عملت چید عمل کڑی وهم لا یظلمون پدی بندی بظلمون کڑیشی. محترم سورہ نحل آیت نمبر 111 سوارلسم سپارہ مخی رکوع کی بیان د خسران آخرت ذکر شو. نو پدی رکوع کی بیان د مجادلی او د مکافات پورز د قیامت پاندی چی اللہ بہر یو انسان تا د دی عمل اغا پورا پورا سزا او جزا ورکی. د سربا پا دی عمل کولو کی سزیاتے نکی گی چی دا عمل دیر کڑے دے ہوگی اغا جزا ورطا لگا ملوشی یای گناہ لگ کڑے دے صدا ورطا دیر ملوشی. نو علماء کرام ذکر کی مکافات او خلاصد رکو دادا چی دا قیامت پرز ہر یو انسان ہر یو کافر ہر یو نافرمانا ہر یو بدعمل اگر بدا اللہ پا بارگاہ کی عذرون پیش کی او مقصد بیدائی چی پا دی عذرون بندی منگا دا اللہ دا عذاب و دا اللہ دا قہر نبخلاص شو. ذکر دا دنیا کی یو دیر کرتا یو انسان اگر با حق تلفی کری اگر با جرم کری و اگر با ذان ندو بدل دا آثا عملت چی دا عمل کری وهم لا يظلمون پدی بندی بظلمون کلیشی. وضرب اللہ بیانی اللہ تعالی مثلا یو مثال قریتن دیوی یو کلی کانت چیوی دی آمنتن پا امن سرد یرنا مطمئنتن فی اتمینان سراب یاتیها ملاوی دبدیتا رزقها رزق ددی پرعدن پا پراحی سراب من کل مکان دہر یو مکان نام فکفرت بس ناشکری اکردی بانعم اللہ پنعمتن دا اللہ تعالی سراب فاذاقها اللہ پسوسکو دیتا اللہ تعالی لباس الجوعی اغسو اغا اثر دلوگی. علماء ذکر کئی ویدلتا کہ اللہ تعالی دا مشرکینی دا مکو دا اغی اغا مقام ذکر کئی چی دا مکی معظمی دا خاورا دا ازمکا چی کما وکنا دا حضرت ابراہیم علیہ السلام پا دعا باندی اللہ دی تدیر لوی برکات ورکڑیو خوا او برکات پداو کنا اگر چی دا مشرکانو خو خلق پا دا دی احترام کو خوا خلق با دا دی احترام کو او خلق بوی چی دا دا خانکابی دا اللہ دا کور او دا بیت اللہ من جوران دی دا غی خدمتگار دی نو دا اغی پا نسبت بنده و خلق دا دی قدر کو خوا
نو علماء کرام ذکر کوي وای چې کله د الله تعالی د طرف نه نبی آخر الزمان الله په دای کې راولېږه کنه او دای کله د نبی آخر الزمان د نبوت تمرن انکار وکړو الله تعالی په حالات راوستل. نو حالات شو حالات دو کنه چې په دغه کې خلق باندې الله قحط راوستقا قحط په الله تعالی راوستو. نو علماء کرام ذکر کوي وای د قحط په دې زمانہ کې دایبا پیغمبر علیہ السلام او د مسلمانانو ته نسبت کو وستاسو د وجه نه پمونګه باندې ویننده حالات دي ښا وی تر اوسه پورې پمونګه باندې چرم وی دا حالات نه دي راغلي. ٹھیک شو جی. نو دغه مسله دلته ذکر کیږي فاذاقها الله فسسکو دی تعالی تعالی لباس الجوع غا سرد لگی والخوف یو دیری بما په سبب د هغې سره کانو چې ودي یصنعون کوونکي د ناشکرۍ د نعمتنا ولقد په تحقیق سره جاءهم راغلی دوی څخه رسول پیغمبر منهم د نسب د دینا چې څه دی عربي دی او قریشي دی. نو فکذبوه نو دوی تکذیب وکړ د دې پیغمبر فاخذهم العذاب پس انیس دی لر عذاب. نو د عذاب نه مطلب اے عذاب الجوع والقتل فی البدر د بدر په میدان کې الله تعالی دی تبا کړل. نو وهم ظالمون او دی ظلم کوونکي پس سره بتکذیب علی محمد صلی الله علیه وسلم چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت انکار وکړه. فکلوا خری تاسو مما دا سناب رزقکم الله چې رزق ترکړی تاسو ته الله تعالی حلالا حلال طیبا پاکیدا واشکروا شکر باسی تاسو د نعمت الله د نعمتونو د الله تعالی ان کنتم کچرتی تاسو ایاهو خاطدک الله تعالی تعبدون بندگی کوونکی انما بشک خبر دا حرم علیکم حرام کړی شوی را پتا سو باندې المیتتا مردارا والدم اوین بیدن کی ولحم خنزیر او غخد خنزیر سسرا مع جمیع اجزائه د خنزیر تمام اجزا دا گورس دی دا حرام دی. د دین فائدہ غستل دی کم دی دا حرام دی. ٹھیک شوا. نو علماء ذکر کئی کنا وی مسلمان با حتی البس کوشش دا کئی تیرے با خپل ځان د خنزیر د غوخنا سایډ ته ساتي. او نن چې کم دی کنه دا زمونږ دا کم رونه چې کله دی یورپ ته لړ شي کنه هلته کې په دې هوټلو کې چې په دی باندې کم کار کوي کنه نو د ټولو نه اولنې او بنیادي کار په دی باندې دا کوي چې د خنزیر غوښه چې کم دی په چا باندې کټکول کوي په چا باندې پخول کوي په چا باندې چې کم دنه هغه صرف کول کوي خلقو له ور کوي ہوئی گئی تاسو. حالانکہ دیو مسلمان دا پارا دق کشے سے دے حرام دے نہ دق کی دا وجہ نہ کوشش دا پکار دے چی زان جے کم نہ کم از کم دا دق کی حرام سیز دا دی دا گھٹے نہ دے سڑے زانو ساتھی خواہ. وما اوحی اللہ واغا چی مختص کلیشی دی غیر اللہ دا غیر اللہ دا پارا بی پدی سراب ومن اضطر پسرا سوک چی مختاج شو غیر باغن نوی بغاوت کون کے ولا عادن نوی دہن تیروتن کے فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی چی دے غفور بخون کے دے رحیم مہربانی کون کے دے چی کلا یو انسان دا مجبوری حالت تا ارسی او دا مجبوری حالت دائی کنا نو کدے اس دا سخوراک نکی نو بیا دے بڑی گی نو شریعت پہ بیا تعالی اجازت تے خواہ. ولا تقولوا موعیتاسو لما آست صفو السنتکم چی بیانی غجب استاسو الكذب دروغ هذا حلال چی دا حلال دی وهذا حرام او دا حرام دی لتفترو دا چی تڑنو کیتاسو علی اللہ پا اللہ تعالی باندی الكذب دروغ بنسبت التحلیل والتحریم الاللہ چی جائز شئی اتورت دا اغی حرمت نسبتو کی و نسبت اللہ تو کی خجیب. ان الذين بشكا خلق يفترون تترون كردي على الله فذا تعالى باندي الكذب دروغ لا يفلحون ندي كاميابي مندن کی كما لا يفلح المشركون لك چسنگ مشرکان کامیابی نمومیخا. متاع فائدہ دا قلیل لگا په دنیا کی ولهم د دې د پار عذاب علیم عذاب درناک ته په آخرت کې لغون تک په دنیا کې د مزیو کی لغون تک دی د دې دنیا د دې ژوند کې خوندونه واخلي او په آخرت کې بیا د دې د پاره هغه عذاب عظیم دی. وعلى الذين فخلق باندې هادو چې یودیانو اے مالو ال العصيان چې کوم خلق د الله نه فرمانی ته مایل شونو حرمنا حرام کړو مونږه
ما آس قصصنا علیکا چه بیان کردی زمانگ پتا باندی من قبلو مخیر دینا پس کی پسور الانعام کی خواب وما ظلمناهم من ظلم نو کڑے پدی باندی ولیکن کانو لیکن ادی انفسهم پخبلو دانو باندی ادرمون ظلم کون کی ثم بیا ان ربک بیشک رب صاحب للذین دا پارد اے خلقو عمل السوء چه عملون اکرل دا گناہنو بجہالت فنا پویتیا سراب ثم تابوا بیتوبوا باسلا من بعد ذلك رسر دی عملنا واصلحوا واصلاح يقرد دخل کردار ان ربك بیشک رب ساچر من بعد یا رسر دینا لغفور خامخابقن کدے رحیم و رحم کون کدے پخبلو بندگانو باندے چسی چل کئی توبه و باسلا نو اللہ تعالیٰ پا توبہ باندے انسان تا عرص ماف کئی خواب اللہ دے انسان تا پا توبہ عرص ماف کئی خو پا شرط تدی چی دا صدق دل نیو انسان اللہ تا توبہ و باسی خواب اللہ وی ہر صدر تا ماف کون بندہ خو توبہ و باسی حجی ان ابراہیم بیشک ابراہیم علیہ السلام کانو امتن پیشواب قانتن للہ بندگی کون کے دا پارا دا اللہ تعالی حنیفن مائلکی دن کے دا حرام و حلال طرف تاب یکسوی کون کے پا عقائدو کے اللہ دا پارا کا نو ربط تو رکو دا مخ کے رکو سر اخکار دے کہ پا مخ کے رکو کے بیان دا مفترین ہوشو دا آغی خلق و تذکر ہوشو چے کم دا اللہ پا ذات دروخ تڑون کیو نو پا دی با رکو کے بیان دا مخلصینو کی گی چے آغا سوکتے حضرت ابراہیم علیہ السلام حجی خلاصہ دا رکو دادا چے ان کنتم تریدون ان تکونو عبادت شاکرین و فالحین کچرت تاسو دا غواړی چې ستاسو دا عبادت تسی ستاسو دا پارا دا پلاح او دا کامیابی سبب جوړ شي کنه نو پتاسو باندې طریقه د حضرت ابراہیم علیہ السلام خپلول دا پکار دی خواه حضرت ابراہیم علیہ السلام طریقہ عقیدہ عمل او کردار اغا خپلول پکار دینو خجی ولم يكون دا ابراہیم علیہ السلام من المشرکین دا مشرکانونا پس سرا بالتحلیل والتحریم مثل اليهود چی دا یهود پشانتے بے دا زان پا احکاماتو کی بے تخریف نراؤستقا شاکرن قدردانی کون کیو لانعمه دا نعمتنو دا اللہ تعالی اجتباہو غرکل واللہ تعالی دا لرد پارد نبود وحداہو ہدایت کلو دتاب الى صراط مستقیم لار برابر تا پا عقائدو کی پا اخلاقو کی پا اعمالو کی خواب واتیناہو ورکلو منگدتا فی الدنیا پا دنیا کی حسنتن اغا ذکر خیر یا سناؤن فی الادیانی چی تمام دینون والا خپلزان نسبت تا حضرت ابراہیم تکیخا وانہو بے شکدہ ابراہیم علیہ السلام بالآخرت خام خائیو پا آخرت کی لمن الصالحین دا علا مرسلاننا ثم اوحینا بیا وحی اکرمنگا الیک تاتا انا تبع دا چی تابداریو کت ملت ابراہیم دا دن دا ابراہیم علیہ السلام پسکی پا عقائدو پا اعمالو پا اخلاقو کی حنیفا مائلکی دن کے دا افراتو دا تفریتنا دا اعتدال عقیدہ کہ نا پکڑیر سختوالے دے نا پکڑیر نرموالے دے نا پکڑیر تیزی دا نا پکڑیر نرمی دا خواہ وما کانانو دا ابراہیم علیہ السلام من المشرکین دا مشرکانونا انما بیشک خبر دادا جعلا پرس کلشو والسبتو اغا تعظیم کول دورا دی دخالی علی الذین پا خلق بندن اختلفو پیچ اختلاف کون کیو پدی کی پس سرا پدی سرا چی اللہ تعالیٰ دی تا اختیار ورکو نو دی تعظیم دا بجمی او د خالی په ورځ کې په دې ټول ورځو کې دی د هفتې دا ورځ چې کم دی کنه دی منتخب کړه او د دې لپاره دلیل دا وګرځو کنه وی الله تعالی چې کله د دې کائنات د تخلیق اراده وکړه کنه نو د دې کائنات د تخلیق آغاز چې کړو کنه نو دی د اتوار د ورځې نه کړو او اختتام راغلی په یوم الجمعه باندې ٹھیک شو لکه قرآن کې الله وی فی ستة ایام نو اتوار پیر منگل بدھ جمعرات او جمعہ نو پدی بندے تخلیق دے کائنات چے کم نظام اغا پورا شو نہ دی وی دی ہفتے پرد بندے وی اللہ پا تخلیق کائنات کی چوٹی کڑی وا نو وی ذکر دا ہفتے دا ورز دا تعظیم رز دا نہ دی دا دق کے ورز انتخابو کخا ٹھیک شو جی او حالانکہ دی پا مقابلہ کی مسلمانانو چے کم دے کنا دی تا اللہ دا جمعی دا ورز دا تعظیم حکم اکخا او دا جمعی دا ورز چے کم دے کنا دا سید الایام دا گورے خوا
سید الایام دا. او نسوارا چې کم دی کنه هغه د اتوار د ورځې تعظیم کوي. نسوارا عیسایان د اتوار د ورځې تعظیم کوي، یهود د خالد د ورځې تعظیم کوي. او د اسلامی اقدار مطابق چې کم ده د جمعې ورځ چې کم ده کنه دې ته افضلیت حاصل دی په تمامو ایامو کې. خو مونږ تاسو الله تعالی دې معافي وکړي، مونږ نه یهود خفه کوو نه نسوارا خفه کوو. مونږ وو د هفتې ورځ هم چې کم ده هغه به مونږ تعظیم به کوو او د اتوار د ورځې به هم کوو. حالانکه مونږ ته الله او د الله پیغمبر ویلي دي چې لا یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. یهود او نصارا ګوره ستاسو دوستان نشي کېدی. الله او د الله پیغمبر مونږ ته ویلي دي، خو مونږ بیا هم په هغې ډډه لګو. نو بس دغه حال به یې بیا نو ښه جي کوم دی جي انما بیشک خبر دادا جعل السبتو پرس کړی شوی دی تعظیم د ورځ خالی علی الذین په خلقو باندې نختلفو پی چې اختلاف کوونکي په دې کې. وان ربک بیشک رب ستا چې دی لا یحکمو خامخا فیصله به وکړي بینهم د دوی په مابین کې یوم القیامت د قیامت پر ورځ فیما په هغه کې کانو چې دوی فيه فافضلیت د دې کې اختلافون اختلاف کوونکي. وادعوا بلنا کواب الى سبیل ربک لار در خپل ته بالحکمت په حکمت سره بالحکمت مثل ابراهیم والموعظه الحسنه او په هغه په دلایل الزامیه او قسطو سره. وجادلهم مباحثی کدی سره بالتي په هغه طریقه سره هي احسنو چې بهتري. ان ربک بیشک رب ستا چې او عالمو د الله تعالی علم لرونکی دی بمن په هغه چا باندې ضل چې ګمراه کی عن سبیل د لارې د الله تعالی نه. وهو عالمو د الله تعالی علم لرونکی دی بالمهتدین په هدایت یافتو خلقو باندې چې کوم سړی په هدایت باندې رخا. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ کچارت تاسو سزا ورکوي دیتا بمثل ما تعاقبوا پس سزا ورکوي تاسو بمثل ما عوقبتم په مثل داغه چې زیاته کړه شوی تاسو سره. ولئن صبرتم کچارت صبر کوي تاسو لهو خیر دا خبر غوړه ده للصابرین د پاره د صبر کوونکو. واصبروا صبر کوي تاسو اما صبر کان د بدله د صبر صاحب الا بالله مگر په الله تعالی باندې دا. ولا تحزن ومخفقی علیم پدی باندې چې سکی علی مطاعنهم چې د استا متعلق کمی خبرې کوي. ولا تکو مکیت فی ضیق پتنگی کې مما دا سنیم کورونا چې خبرې کوي د استا په باره کې. ان الله بیشک الله تعالی مع الذین سرد خلقنا دین اتقوا چې ځان ساتي د شرک نه. والذین خلقهم دی چری محسنون نیکو کار وی او سوی وحدانیت منون کی وی د الله تعالی. نو علماء کرام ذکر کوي وی د دې صورت کې الله تعالی چې کم دی الله تعالی مضامین ذکر کړل او مضامین لومبه مضمون داو چې پسره انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه. نو اثبات وحدانیت تباری تعالی. او بل سره الله تعالی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې بس ور صبر کوا وما صبرک نه د بدله د صبر ستا الا بالله مگر د الله تعالی په ذات باندې دا. نو اثبات ته رسالت ته پیغمبر علیہ السلام. نو خلاصه د سپارش ولا اله الا الله محمد رسول الله. سورة بنی اسرائیل نازل شوه درست سورة قصص نا. د ترتیب جمعی په اعتبار سره ولسم سورت ته او د نزول په اعتبار سره دا 50 نمبر سورت ته. ربط سورت تمخ کی سورت سره دا ده چې په مخ کی سورت کې دمخ کی سورت په خاتمه کې چې کمندن هغه دا خبره ذکر شو چې والذین هم محسنون د احسان تذکره وشو. نه د دې سورت په آغاز کې چې کم دی کنه د دې سورت په آغاز کې مدغه مضمون ذکر کیږي چې سبحان الذي اسرا بعبده. پاکی د هغه ذات لرا چې څه چلیو کو سفر او کو په خپل بنده باندې. نو یا بلا ربط چې کمندن هغه دا دی چې په مخ کې صورت کې د دې کفارو چې کوم استهزاګانې وي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مختلف قسم نسبتونه کول د هغې تذکره وشوه چې په هغې باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به تکلیف رسېدو. نو په دې صورت کې واقعه د معراج ذکر کیږي چې په هغې سره څه ده
تسلی دا د الله د طرف نه د الله پیغمبر ته. ٹھیک شو جی. سورت بنی اسرائیل مکی سورت تے او دا 111 آیتون دی او 12 پکی رکوگانی دی. بنی اسرائیل ورته پدی بنیاد باندې ویل کیږي چې پدی کې کلمه دو بنی اسرائیل ذکر کړی شوی دا. نو د تسمیه القل باسم الجزء د قبیلینا دا مکمل صورت موسوم دی په سوره بنی اسرائیل باندې. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی الذي رفع درجه عبده چې د خپل بنده درجه اوچته کړه په تمام کائنات باندې. الرحمن چې عام مهرباني کوونکی به اسرائیل لتكون رحمتا للخلائق په خپل بنده باندې سفر د شپې وکړه. الرحیم او خاص مهرباني کوونکی به ارات الخواص فینصر الکاملین چې هغه د خواصو ته هغه ملاقات ورته وکړه. ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه باندې د تمامو انبیاء سره ملاقات شوی وکړه او بیا سو په بیت المقدس کې د تمامو انبیاء ته امامت ورکړو. نو د امام الانبیاء دا لقب چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګرځیدلې دی نو دا سره په بیت المقدس کې د معراج په شپه باندې تمامو پیغمبرانو ته منځ پړاو کړی دی. خجی سبحان الذي پاک ته آزاد اسرا چې بوتل وکړل بعبده په خپل بنده سره مخکې د هجرتنا یو کال قبل الهجرت بسنه. اخو دا د معراج دا چې کومه واقعه ده کنه دا ګوره په وی خراغله ده خبر دین ترازی په وی خراغله ده. بعبده په خپل بنده سره لیلا پشپکی من المسجد الحرام د مسجد حرام نا الى المسجد الاقصى الذي مسجد اقصى غتا بارکنا چې برکتونه چولې دي مونږه حول او چار چاپیر د دینا لنوریه دا چې وقایو مونږ ته من آیاتنا د نشاناتو د قدرت زمونږنا. انه بشکل الله تعالی هو السمیع البصیر دا الله تعالی اوریدون کې ولیدون کې دی. علماء کرام ذکر کوي د معراج واقعه چې کومه وکنه د عام الحزن په کال باندې چې په کم کال باندې ابو طالب صاحب هم وفات شو او بی بی خدیجه الکبرى هم وفات شو کنه. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور دنه سهارا او د کور بهر چې کم سپورټونه اغا دواړه وفات شو. الله تعالی د تسلی د پاره خپل محبوب اسمانونو ته وبلقا. ٹھیک شو جی. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کتابونه ذکر کوي وای د بیبي ام هانی په کور کې وخا جبرئیل امین ناله د الله حبیبا الله حبیبا ویسره وی الله تعالی د اسمانونو ته د معراج د پاره بلیخا. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ځړه مبارک چې کم دی کنه دای دی د سینې ولا شقلا د ځړې ولا روباسو او بیا چې کمنه د زمزم په اوبو باندې ولا د ځړه او وینځو واپس چې کمنه حق د کړه ولا د الله د معرفت او د نورانیت نډک کو بیا چې کمنه په دې سینه کې خو دوه پوئیږي تاسو. نبیا جبرئیل امین بوراق راوستو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کم دی هغه په بوراق باندې کینو. نو د مسجد حرام نه تر بیت المقدس پورې دا چې کم سفر دی کنه نو دغه سفر علماء کرام ذکر کوي وای تقریبا د سلويخ تو ورځو او د سلويخ تو شپو مسافت ته 40 ردی شپې چې کم دی کنه دا بیت المقدس او بیت الله شریف چې کم دی کنه دا دی یو بل نه لري دي. نو دغه سفر په لږ وخت کې چې کم نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکړه. ٹھیک شو جی. نو په لار کې مختلف عجایبات لیدلې دي. ګوره د بیبي ماشیتی په قبر باندې تیر شوی دی. حضرت موسی علیه السلام په خپل قبر کې په عبادت باندې لیدلې دي. دغه سنورم ډیر عجایبات دغه واقعه د معراج چې کم دی کنه په دې کې ډیر لوی باب دی. هغه د تاسو باغی بحث شروع کو کنه نو په سلور رد کې هم نه ختميږي. ګوره ٹھیک شو په یو میاش کې هم نه نشم ختمول کچته هر څه د تقب بیانوم ځکه د دومره تفصیلات او وضاحت پکې د علماو کړی دی. خجی نو دومره یاد ساتئ چې یو د بیت الله شریف نه د مسجد اقصا پورې سفر دی نو دې ته اسرا وای. ٹھیک شو. او بل د بیت المقدس نه چې کوم سفر پر اسمانونو پورې دی کنه هغه ته معراج وای. بیا نو د علماء کرام ذکر کوي وای د بیت الله شریف نه تر مسجد د بیت المقدس پورې دغه سفر چې کوم شوی دی کنه نو دا په بوراق باندې شوی دی.
خبر دین ترازی خجی سبحان الذي پاک تے آذات اسرا چی بوتل اکلل بعبده پخپل کامل بند سرا لیلن پشپکی ذکر قرآن کے چکل کلمہ دا عبد ذکر شکنا ندی اطلاق کی پر روح مع الجسد سرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی کم دکنا دا معراج مبارک چی شویو ندا گوارے پبیخ شوی دے دیر اکثر خلق دا سیری چی اغیوی دا معراج پا خوب کی شوی دے گوریات ساتی دا قرآن دا اسلوب خلاف تے گوری خواہ ٹھیک شو جی اسرا چی بوتل اقلل بعبده پخپل بند سراب لیلن دشپی پسی سکی من المسجد الحرام دا مسجد حرام نا الى المسجد الاقصى الذي مسجد اقصى غتا بارکنا چی برکت اچول دا منگا حولو چارچا پیر دا دیناب لنوریہو دا چی وخایو منگدتا من آیاتنا دا نشانات دا قدرت زمنگناب سدے اللہ تعالی ورطپدق کی سفر کی مختلف اغا عجوبی اخود لکھا انہو بے شکر اللہ تعالی چی دے هو السمیع دا اللہ تعالی وریدن کرے البصیر لدن کرے واتینا ورکڑ منگا موسیٰ الكتاب موسیٰ علیہ السلام تا کتاب وجعلناہو گردول مندلراب ہدن ہدایت لبنی اسرائیل دا پارد بنی اسرائیلو اللہ تتخذو دا چمن سیتا سمن دونی ما سوا زمانا وکیلا سکار ساز دم اللہ تعالی دلتا کی دا موسیٰ علیہ السلام دا معراج تذکرہ کئی خواہ نگواری یاد ساتی سوک پدر باندے اعتراض کئی دلتا کی مخی دا پیغمبر علیہ السلام دا معراج واقعہ ذکر شوا ورپسی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعہ ولی رالا علماء ذکر کئی وی معراج پدری قسم لدے یو تا معراج سماوی ویلے کی گی بل تا معراج جبالی ویلے کی گی او بل تا معراج مائی ویلے کی گی ٹھیک شوا معراج دو عروج نہ دے او عروج پور تخطو تویلے کی گی نو پیغمبر علیہ السلام اللہ دا معراج دا پارا اسمانونو تا اخیجو حضرت موسیٰ علیہ السلام دا معراج دا پارا کوہی تور تا اخیجو او حضرت نوح علیہ السلام اگر دا معراج دا پارا کشتی تا اخیجو چی دا عبو دا پاسو کا خبر دین ترازی خجی اللہ تتقیدو لا چمن سیتا سمن دونی ما سوا دمانا وکیلا سوک کارساد ذریتن اولاد من دا آگا چا حملنا چی سوارکڑو منگا مع نوح سرد نوح علیہ السلام نپکشتی کی انہو بے شکاب کانو دا نوح علیہ السلام عبدن یو بندہ شکورا قدردانی کون کی دا اللہ تعالی وقد نعمتون دا اللہ تعالی وقضینا پیسل کرد منگاب الى بنی اسرائیل پا بنی اسرائیل بندے فی الکتاب پا تورات کی لتفسدنا خامقا پساد بکوی تاسو فی الارضی پزمک دشام کی مرتینی دوزلاب ولتعلننا سرکشی بکوی تاسو علوا کبیرا پا سرکشی لوی سراب فَإِذَا جَاءَ پسر کل چرالا وعد اولاہما وعدلن بنئی نبعثنا راولی گل منگالیکم پتاسو بندی عباد لنا بندگان زمونگ دا پاراب اولی باسن شدیدن چی اغا سخت طاقت والو چی سوکو جالوتو سلجازیبو ندائی بسکول پا دی یہودو باندے جے کمدن حقارا باندے کری خواہ کم دے جی پجاسو پس طلب کو لتاسو لرا خلال الدیار پاوستو کورون استاسو کی وکانا ددا وعدم مفعولا وعدک پورا کیدن کی ثم رددنا بیاوا پسیوک لمنگا لکم ساسو دا پارال کرتا علم علیم پدی مندی وامددناکم قوت درک منتاسو تاب بی اموال پمالون سرا و بنینا پدامن سرا وجعلناکم گردو لی منتاسو اکثر نپیرا دیر پتیدات کی دیر لخکر استاسو ان احسنتم کچرت تاسو سوکلا ان احسنتم کچرت تاسو نیکی اختیار کرد اللہ تعالی وحدانیتم امنو احسنتم لی انفسکم نو دا خبر و بہتر وستاسو دا پاراب و ان ساتم کچرت تاسو نا فرمانی اکلا نو پلہا پس دغبسی سبب دا اغسطو دا نعمت ستاسو بی فاذا جا پسر کل چرال وعد الاخرت اغواد رستو نئی لیسوء وجوہکم دا چطور بشی مخونستاسو ستل موکلل بعثنا علیکم بختن السر میں در بند مسلط کا نو اگر اولگی دو چچتا یہودی بے سیکو کنا نو بس قتل کو بے خوا او دا دی دا تکم مذہبی کتاب و تورات دا طول اس وزول کا
نو دای څخه ګورې په دغه ټیم کې خپل مذهبي کتاب پاتې نشو. نو مطلب دا چې دا دی اوس چې کوم د تورات تا کومې نسخې دي که نه، نو دا ټولې دی خود ساخته دي، د ځان نه جوړې کړي دي. ٹھیک شو. نو بیا په الله تعالی مختلف ادوارو کې مختلف خلق مسلط کړي دي. نو لومبه په جالوت مسلط شو، نو بیا په بخت نصر مسلط شو، نو بیا په سکندر اعظم مسلط شو، نو بیا په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له الله تعالی غلبه ورکړه، نو د خیبر او د مدینې نه راوباسل. نو بیا په دې لږ وخت مخکې چې کمدن هغه سو هټلر په الله مسلط کو، نو دی له دا سټونه ووهل. نو علما ذکر کوي که نه، وایي د تاریخ پاڼې تاسو راواړولې، نو تاسو به دې نتیجې ته ورسئ چې کلم د یهودو هغه زور مونته دی که نه، نو د دې زور موندلو پسې الله تعالی د دی د سرکوبۍ دپاره یو قوم پیدا کړی دی چې هغوی د دی دا سرونه کټ کړي دي. لکه دا د څه وخت مخکې هټلر چې کله دا یهود قتل کړل که نه، او د دې یورپ نه چې کوم نه هغه دی ټولې راپاڅول، نو بیا څو یو څو یې پکې پرېښودل. نو د هټلر دنیا ته یو پیغام ورکو، وی ما ګوره دا یهود ټول ختمولی شو، خو دا یو څو مې پرېښودل د دې دپاره چې دنیا ته پته ولګي چې دا یو هټلر چې کوم دی که نه، دی سره زیاتې نه دی کړی. نو نن که ستاسو خیالي که نه، هغه یو څو چې پرېښودل، نو نن دا چې کوم نه هغه ټوله دنیا ته په اور کې ولاړه، بس یو سپی دی، بس ګلټیر په هر چا باندې ورغب کوي. ٹھیک شو جی. نو دا یهود چې کوم دی د دی مزاج کې هغه ارامتوب پروت دی. د انسانیت دشمنان چې کوم دي دا یهود دي. ګورې دا د انسانیت دشمنان دي، دا د اسلام نه، دا د بل مذهب نه، دا د انسان دشمنان دي. ګورې او دی نه په دنیا کې هر قوم د دی نه په اور کې ولاړ دی. ٹھیک شو جی. کم دی جی لیسوجوکم دا چې څه شي بد شي وجوهکم مخونه ستاسو، ولیدخلوا المسجد دا چې داخل رشي تاسو مسجد حرام مسجد اقصا ته، کما دخلوا لکه چې څنګه داخلې دی ته اول مرتن په اول ځل باندې، ولیتبروا دا چې هلاک ما سالو چې سرکشي کړې وه تدبیر را په هلاکېدو سره، عسا قریبه د ربکم چې رب ستاسو ان یرحمکم دا چې رحم وکړي په تاسو باندې، وان عدتم که چېرته واپس یې وکړه تاسو نو عدنا نو واپس یې به وکړو مونږ، وجعلنا ګرځولي دي مونږ جهنم للکافرین لپاره د کافرانو حصیره قیدخانه. ان هذا القرآن بشکل قرآن مجید چې دی للذي په هغه طریقه باندې رهي اقوام چې څه دی قائم او زیات رسیدونکی دی الله ته. ويبشر المؤمنين الذين دا چې خوشخبری ملو شي مؤمنان او خلق ته يعملون الصالحات چې عملونه کوونکي دي نیک، ان لهم دا چې ردی د پاره اجرن کبیرا لوی اجر دی، وان الذين بشکا خلق لا یؤمنون چې ایمان نه راړي بالآخرت پر د آخرت باندې، اعتدنا تیار کړی د مونږه لهم د دې لپاره عذاب الیم عذاب درناک. ويدعو الانسان بلن کیدا انسان کافر استهزاء بالشر عذاب لرا، دعاءه پشند بلن دی بالخير یغی خیر لرا دعاء خیر. مطلب دا کافر چې کم دی کنه دا خیر پدای باندې دا الله عذاب للکار ور کوي. نو ربط رکوع د مخ کې رکوع سره داري چې په مخ کې رکوع کې مضمون د معاد او د توحید ذکر شو، نه پدې رکوع کې هم مضمون د معاد او اثبات د توحید د باری تعالی ذکر کیږي. وکان الانسان د انسان عجولا تلوارګن دی، وجعلنا الليل غرضول د موږ شپې لرا والنهار او ورځ لرا آیتین دو نشانی چنور او سپوږمۍ دي، پمحونا پس دی بلا شعاع ګرځولې د مونږه آیت اللیل هغه نشاني د شپې، وجعلنا ګرځولې د مونږه آیت النهار هغه نشاني د ورځې مبصرة روښانه، لتبتغوا دا چې ولټوي تاسو فضلا مهرباني من ربکم د جانب د رب ستاسو نه. نو څه دی د دې سپوږمۍ دا چې کومه رڼا ده که نه نو رڼا یې وي، خو ګورې د هغې هغه د رڼا چې کوم ده هغه شعاګانې نه وي، هغه توروالی هغه ظلمت هغه پکې موجود وي. نو د دې سپوږمۍ دا چې کومه رڼا ده که نه نو دا سبب د سکون او د آرام ګرځي د مخلوقاتو دپاره، او د نور دا چې کومه رڼا ده که نه نو دا سبب د بیدارۍ د مخلوقاتو دپاره.
ولتعلموا دا چې پوه شئ تاسو عدد السنین اشمار د کلونو والحساب او د حساب د پار حساب د میاشتو وکل شیء هر یو چیز فصلناه بیان کړی موږ تفصیلا په بیان کامل سره وکل انسان هر یو انسان الزمناه پیوس کړی زموږ د سره طاهر او عمل نامه ده فی عنقه پسټ د کی ونخرج رو بباسو موږ له د لپاره یوم القیامت د قیامت پرز کتابا یو داسې کتاب یلقاها چې ملاقات پکې دی د هغې سره منشورا بالکل کلاو څه چل بی د عمل نامه به ورته بالکل کلاو میلاو شي نو بیا الله تعالی بوته سوی اقرا الولا کتابک عمل نامه خپلا بلا حاجت الى الغیر بل چاته ضرورت نشته کفا بنفسک اليوم کافی کافی د نفسا اليوم نن علیک پتا باندې حسیبا نگهبانی کون کې بس ته پویږه استا انصاف وګوره تاسو من آسوک احتدا چی ہدایت حاصل کپد قرآن سراب فانما پس بیشک خبر دادا یحتدی دا ہدایت پا مفید بی نفسی دا پار دا نفس دو ومن ضل آسوک چی گمراہ چا فانما پس بیشک خبر دادا یضل علیہا وبال دی گمراہی بپد باندی بی ولا تذرو بوج بنو چتی وادرتن و بوج دو گناو چتا ان کے وذر اخرى بوج دو گناہ دبل انسان مطلب تینسے دے مسلمان با دا کافر دا گناہ چے کم پیٹے دے اغمنشیو چتو لکھا ٹھیک شو جی وما کننا نیومنگا معذبین عذاب ورکون کی او قوم تا حتی تردی پوری نبعث رسولا دا چرا اولی مخبل پیغمبر لراب دا صد پارا لیکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل چیسے جلوی فخلق بند اتمام حجت کشیخا وَإِذَا أَرَدْنَا أَرْكَلَ چِرَادَوْ كُمُنْغَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً دَا چِهَلَاكْ كُمُنْغ يَوْكِلِ لَرَاب أَمَرْنَا نُحُكُمُ كُمُنْغَا مُتْرَفِيهَا أَغَچَاتا مالدارانو ددیتا ففسقوا فسنا فرمانی وکړی بترک الطاعت للرسول ففسقوا فسنا فرمانی وکړی فيها پدې کې نو فحقا فثابت شواب علیها القول پدې باندې خبر دراتو د عذاب فدمرناها پس هلاک المنگی لرا تدمیرا پالا کولو سرا وکما هلکنا دیر هلاک کردی منگا من القرون دا اقوامنا من بعد نوح نسل نوح علیہ السلامنا وکفا بربکا کافی در ربستا بجنوب عبادی بجنوب عبادی پا گناونو دخپلو بندگارو بندی خبیرا خبردار بصیرا لیدن کے من کانا سوک چوی رود العاجلتا ارادل رن کے دا بدلی پا دنیا کی عجلنا پا تلوار سر بورکو منگا لہو دتا اغا بدل دا عمالو پا دنیا کی ما نشاو واغا چی غوارو منگا لا ما یشاو اللہ بھی چی سزمونگ من شای اغا بورتا ورکو خوا لمن دا پار دا چانو ریدو چی ارادل رمونگا ثم جعلنا بیا گردو لد منگا لو دا پارا جہنم پاخرت کی یسلاحا چی داخلی گی بداغیتاب مضمومن شڑل شوی مضمومن ملامت مدحورا شڑل شوی لری شوی در رحمت اللہ تعالی ناب ومن اراد الاخرت آسوک چی ارادل دی دا بدلی دا عمل پاخرت کی وسعالها کوشش کی دا دا پارا سعیها دا عمل خپل وهو مؤمن پدا سیال کی چوی دی ایمان والا فاولائکا پس دک خلق کان سعیهم عمل دی مشکورا قدر کڑشو پا آخرت کی اللہ با دک لغن تک عمل اجر باورتا اللہ دمر ورکی کنا چی دبی تصورم نی کڑی خواہ کلن ہر یوڑلا نمدو مولت ورکو منگا ہا اولائی دا وہا اولائی دا چن من عطا ربکا دا ورک دا ربستان دا پا دنیا کی وما كان عطاء ربك ندی اغا ورک دا ربستا محظورا من کڑی شوی اللہ تعالی اللہ چی چاہتا سشی ورکی کنا نسو کتنا اغستے نشی او چی اللہ ورطن ورکی نسو کی والا ورکولی نشی ٹھیک شوا نو ورکولم دا اللہ سقا و اغسلم دا اللہ سقا نو چی اللہ چالا ورکی کنا دا اللہ ورکلا دا سی چی بے اغا ختمی دو والنی دا اللہ ورکلا دا سی چی در بندیس با دیئے نا دا اللہ ورکلا دا سی چی اغا چی کمدن حقتات احسان در بندے نجتلا وی خواہ انظر اگوراب کیف فضلنا سرنگی غروال ورکل دمونگا بعضهم بعض تددینا علا بعض فبعض نور باندی
وللآخرة خامخا فوائد د آخرت چې دي اکبر درجات لوی درجې دي واکبر تفضیلا لوی غوروالی دی. لا تجعل مگر دو مع الله الله تعالی سره په تصرف کې الها آخر بل معبود فتقعدا پس وبګرځي ته مذموما ملامتا محظولا اگر رسوا کړی شوی بغیر د مدد د الله تعالی نه. وقضا حکم کړی ربک رب ستا الله تعبدو دا چې بندگی به نه کوي تاسو الا اياه مگر دغه الله تعالی. وبالوالدین د مور او پلار سره احسان نیک سلوک پکوي. اما یبلغنا کچر تورسی عندك تا سخر الکبر بوډاوالی ته احدهما یو د دې دواړو نه ربط رکوع د مخکې رکوع سره دا دی چې په مخکې رکوع کې بیان د مضمون د منع د شرک وشو نو په دې رکوع کې هم بیان د مضمون د توحید او منع د شرک ذکر کیږي. ښا خلاصه د رکوع دا ده چې التفصیل الدعوه اللاحقه چې په انسان باندې چې د چا کم حقوق لاحق دي کنه د هغې تفصیل ورته الله تعالی بیانوي. خجی احدهما یو د دې دواړو نه او کلاهما یا دا دواړه نو فلا تقل لهما وایه دې دواړو ته اف کلمه د اف ولا تنهرهما مرټه دې دواړو لره وقل وایه لهما دې دواړو ته قولا کریما خبره ښایسته. الله تعالی لومبی مقام چې کوم ذکر کوي کنه نو لومبی مقام خپل ذکر کوي وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه. ورپسې دویمه مرتبه چې د چا ده کنه نو هغه د والدینو ذکر کوي. چې والدینو سره احسان وکړي. نن ګوره په دې معاشره کې خلق د یارانو د دوستانو او د خپلو د پردو سره ډېر خیر ښېګړې کوي. ډېر خیال ساتي خو چې کله خبره د مور او پلار راشي کنه نو مور او پلار ترې نه اور کې ولاړي. او مور او پلار سره چېرته په سمه خوله خبرې هم نه کوي چېرته نه چې کوم دن هغه ورسره راشي چېرته ځکه مور او پلار نه دی هغه ستا د پیسو په تمني. مور او پلار صرف او صرف دی چې ته وله راشي لغونته کې ټایم وله ورکړي تپوس پوښتنې وکړي بس لږ وخت وله ورکوي که نه نو بس مور او پلار به رضایي. خو نن په نن دور کې دا نوجوانان اگر چې پیسې خو ورکوي خو کم از کم د مور او پلار له ټایم نه ورکوي. د مور او پلار د حال احوال نه ځان نه خبروي هغه سره دوه درې خبرې نه کوي د هغه د زړه حال نه معلوموي. نو ځکه صحیح اکثر والدین ګورې په دغه کې خبره باندې خفوي. نو زه وایم بهترین اولاد هغه دی چې دی څه کوي دی چې کوم دی که نه دی د خپل مور او پلار له ډېر ټایم ورکوي. نو چې کوم مور او پلار هغه د خپل د زړه خبره چې کوم نه هغه د خپل بچي سره مخې ته بیانوي که نه نو د دې مور او پلار هغه ټینشن ډیپریشن د ډېرې مسلې به ختمې شي. ٹھیک شوه جي. واحفظ کتکا لهما د دې دواړو دپاره جناح الذل هغه لاسونه د خدمت دپاره من الرحمتي د وجې د رحمتنا وقل وایه رب ای ربه زما ارحمهما رحم وکړه په دې دواړو باندې کما ربیاني لکه چې څنګه تربیت کړی دی ما لره صغیره په ورکوټوالي کې ربکم رب ستاسو عالم پوهېږي بما پاسه په نفوسکم چې په نفسونو ستاسو کې دي ان تکونو کچرتی تاسو صالحین نیکان نو فانه پس بېشک د الله تعالی کان دی للاوابین د پار د راجي کیدونکو غفورا بخونکې وآت ذا القربى ورکړه رشته دارانو ته حقه حق د دې دواړو والمساکین مسکینانو ته وابن السبیل او مسافرو ته ولا تبذر اسراف مکوه تبذیره په اسراف کولو سره اسراف مکوه په انفاق د مال کې. ان المبذرین بېشکه دا فضل خیرچي کوونکي کانو دی اخوان الشیاطین هغه ملګري د شیطانان پس کې فی کفران النعمت چې د الله د نعمت ناشکري کوي. وکانه شیطانو د دا شیطان لربه د پار د خپل کفورا ناشکري کوونکي. اما تعرضن کچرته اراده کې عنهم د دینا ابتعاء رحمت د پار د لټولو د رزق من ربک د جانب د رب ستانه ترجوها چې امید ساتي فقل وتوه نبی علیہ السلام لهم دیت قولا میسورا خبر قسطا ولا تجعل مگر دوایا دکا لاسونه خپل معلوله تړل شوي الى عنقك سر خپل سرا ولا تبسطها مکلا ودی لرا کل البسط په کمال کلاولو سرا نو فتقعدا پس کی بنی تو ملوما ملامتا محصورا اغخ پیمانی کړه شوی په خپل عمل باندې. نو الله دلته کې قانون ذکر کوي چې ګوره په ذل خورچي مکوا خو ګوره بخل مکوا ګوره بخل مکوا ځکه بخیل سړی چې کم دی کنه دی د الله نه دی خوښ ګوره
بخیل سړی دی د الله نه لري، دی د جنت نه لري، دی د خلقو نه لري. ٹھیک شو؟ او چې کوم سخی سړی دی نو سخی د الله خوښ دی، ولو کان فاسقا، اگر کچرته سي، اگر کچرته ګناهګار ولې نه خدای د الله خوښ دی. نو ځان کې صفت د سخا پیدا کوي. نو سخا ګوره ضروری نه ده چې ته کمنر هغه په پندونو نوټونه خلکو لور کو. سخا چې څومره ستا وسته نو د هغې مناسب سخا کوکا. نو د سخا چې کم دی که نه بهترینه سخا هغه سخا د علم ده، چې علم بل خلکو ته تاله یو خبره دې زده کړې د دیني خبره د علم خبره هغه دې بل ته بیان کړه که نه، نو د دې نه بهترینه سخا ګورې په دنیا کې بله نشته. ٹھیک شو؟ نو د علم خبره، نیکه خبره او د دین خبره چې کم نه هغه دا خلکو ته بیانول دا هم سخا کې راځي، پیسې ورکول هم سخا کې راځي، او بل سره یو نیکه خبره چاته کول، قول معروف ومغفرة خیر من صدقة یتبعها اذى. یو انسان له ښه مشوره ورکول دا هم صدقه ده، دا هم په سخا کې راځي. خو زمونږ د ښه مشوره چاته نن سبا مونږ خو وو چې یاره دی چې کم نه داسې مشوره مې ویوله ورکړه چې مزې به کوي ټول عمر. ٹھیک شو جی؟ نو مشوره چې کم دی که نه هغه ښکلې مشوره ورکول، ځکه چې کومه مشوره ته د خپل ځان دپاره خوښې هغه مشوره بل نمبر دا خیانت دی جی. غلطه مشوره ورکول دا خیانت دی. حجی ان ربک بشک رب ستا یبسط الرزق پراخه رزق لرا لمن یشاء د پاره دا چا چې وغواړي الله تعالی، ویقدر تنګی رزق انه بشک د الله تعالی کان د عبادی په خپل بندگانو سره خبیرن خبردار بصیر لیدونکې. نو علماء کرام ذکر کوي وای الله تعالی د دې انسانانو پر رزق کی برکت اچي. نو د رزق اسباب، د رزق د پاره چې کوم اسباب د برکت دي کنه نن درته هغه بیانوم چې د انسان پر رزق کې برکت پس سره راځي. نو یو مسله یاد ساتئ چې د انسان پر رزق کې برکت راځي په صله رحمۍ سره. ٹھیک شو؟ د انسان پر رزق کې برکت راځي په استغفار ډیروالي سره. د انسان پر رزق کې برکت راځي دړه په صفایي سره چې ستاړه مسلمان ته صفایي. د انسان پر رزق کې برکت راځي چې ته د مسلمان د پاره خلټې، الله تعالی به تعالی پر رزق کې برکت اچي. نو دغه تمام څیزونه موږ لږ وګورو چې داسې کوو. ٹھیک شو؟ تقریبا نه جواب په نه کې راځي. خجی ولا تقتلوا ما قتلوا تاسو اولادکم اولادون خپل خشیه املاق د یری د فقرنا نحن منچون ارزقهم رزق ورکو دی ته په ورکوټوالي کې په بوډاوالي کې. نو ربط رکوع د مخکې رکوع سره دا دی چې په مخکې رکوع کې بیان د حقوق د والدینو وشو، نو په دې کې بیان د حقوق د اولاد کېږي په والدینو باندې. نو ګورې یاد ساتئ، ګورې صرف د والدینو حقوق نه دي. ٹھیک شوه؟ د اولاد حقوق هم دي. ګورې اولاد حقوق هم دي. ٹھیک شوه؟ وګورې نن په دې معاشره کې هر سړی مور او پلار چې کم نه هغه خپل د حقوقو ډیمانډ خو کوي، خو د اولاد د حقوقو ورکولو ته تیار نه دي. اولاد د خپل حقوقو ډیمانډ خو کوي، خو د مور او پلار د حقوقو ادایګۍ ته تیار نه دي. خجی ولا تقتلوا ما قتلوا تاسو اولادکم اولادون خپل خشیه املاق د وجې د فقرنا نحن منچون ارزقهم رزق ورکون کې دی ته ویاکم او تاسو ته. ان قتلهم بشک قتل کول د دې کار د خطئا کبیره لوی ګناه. ولا تقربوا الزنا من ذکی تاسو زنا ته انه بشک کان د کار فاحشه د ګناه کار وسا سبیلا ډیره بدلار ده. ولا تقتلوا النفس التي قتلوا تاسو نفس اغلرا حرم الله چې حرام کړی دی الله تعالی قتل کول دی الا بالحق مگر په سبب حق سره. ومن قتل څوک چې قتل کړی شي مظلوما په ظلم سره فقد پتا کی سره جعلنا ګرځول د بنګالي ولی د پار د وارثانو ددو سلطانن تسلط په قاتل باندې. نو فلا یسرف پس زیاته بنشي کوله په قتل، فلا یسرف بالقتل زیاته بنشي کوله په قتل کې. انه بشک دا وارثان د مقتول کان د منصور مدد کړي شوی د الله تعالی د طرفنا. الله تعالی قانون ذکر کوي چې ګوره انسان با د انسان قتل کول چې کم نه هغه د جرایمو کې په ګناهونو کې لوی جرم دی. ونن ګوره د دې انسان دا قتل چې کم دی کنه د یو چرګ او د چورګوړي نه هم ګوره د خلق آسان کړی دی.
لکه چرګ چرګوړی چې اخلي حلالې کنه نو د هغې دپاره به بازار ته ځي پیسې به ورکوي بیا به چې کم دی او اکثر داسې خلک چې هغوی د دې چرګ چرګوړي د ذبحه کولو نه م یېرېږي ښه د هغې خواله نه دي چرګ چرګوړی چې کم نه د هغې ذبحه والا نه ورځي او د انسان قتل چې کم دی که نه دا په مخه باندې کوي ښه دا نن سبا دا جنگ چې کوم نه دا د ښځو جنگ دی جي نن سبا هغه غیرت میرت نشته بس چې کوم یو د کوم یو لاس مخکې وچلېده نو بس هغه زړه هغه باتور دی نو سینه په سینه چې ته راتلی شي ښه جي ولا تقربوا من ذکری تاسو مال الیتیم مال د یتیم ته الا بالتي مگر په طریقې احسنو چې غوره وي حتی تر دې پورې ابلغا چې ورسېده یتیم شده او ځوانۍ خپلې ته واوفو پوروالي وکړئ بالعهد په وعدې سره ان العهد بېشکه وعده چې دا کانه دی مسؤوله تپوس کړی شوی واوفو الکیل پوره ورکړئ تاسو پیمانې لره اذا کلتم اگر چې وزن اذا کلتم اگر چې تاسو څه کوئ پیمانه کوئ لغیرکم د بل چا دپاره وزنو وزن کوئ تاسو بالقسطاس المستقیمه په هغه سیده تله باندې من نقض حق الغیر چې د غیر حق په نه کموئ ذالک خیر دا خبره بهتره ده و احسن تعویلا ډیره بهتره ده په اعتبار د انجام سره په آخرت کې ولا تقبو تابعداري مه کوه ته ما داسې لیس لکه چې نشته دی ستا دپاره به په دې متعلق علم څه علم ان السمع بېشکه دا قوت سامعه والبصر قوت باصره والفؤاد زړونه كل اولئک د دقې تمام اعضاؤنا کان د عنه د دینا مسؤوله تپوس کړی شوی نو دی به څه کوي تپوس د دی نه به الله تپوس کوي او دی به په تا باندې د الله په بارګاه کې ګویي ورکوي ښه ولا تمشي مگر ته فی الارض په ځمکه کې مرحن په تکبر سره انک بېشکه ته چې لن تخرق الارض نشي شلولی ځمکې لره ولن تبلغ الجبال نشي رسېدی غر ته طوله په اوچتوالي کې کل ذالک کل دا تمام ذالک دغه کارونه چې دي کان سیئه دا بدی دا عند ربک پنځ در رب دا مکروها حرام کړی شوی ذالک دا مما دا سره دي اوحا الیک چې وحی کولی شي تا ته ربک د جانب د ربستانه من الحکمت د حکمتنا ولا تجعل مگر مع الله تعالی سره الهن آخر نور معبودان فتلقا پسوبه غردول شي تو فی جهنم په جهنم کې ملوما ملامت مدحورا او شلل شوی د رحمت الله تعالی نه او فاسفاکم ما غوړه کړی تاسو ربکم رب تاسو بالبنین په دامنو سره واتخذانی ولد من الملائکه د فرشتو نه اناسا زنانا انکم بشک تاسو لتقولون خامخاوینا کوي تاسو قولا عظیما د یو خبرې لوی چې ډېره غټه خبره کوي چې سزا یې ډېره لویه ده چې د الله تعالی ته نسبت ته اولاد کوي او بیا فرشتو ته نسبت ته زنانو کوي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
حق الله بس بسم الله الرحمن الرحیم ولقد پتاکیک سرا صرفنا بار بار بیان کړی دی مونږه فی هذا القرآن په دې قرآن مجید کی تمثیلات لیذکروا دا چې نصیحت قبول کړي وما یزیدهم نذیات کیدی لرا الا نفورا مگر په نفرت کی او لریواله د پیغمبر د الله تعالی نه نو ربط رکوع د مخک رکوع سره دادی چې په مخک رکوع کې بیان د احکامات او شو نو په دې رکوع کې بیان د اختتام د احکامات په مدح د قرآن او په مضمون د توحید سره کیږي ښا قل وتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لو کان معه کچرتوی دی الله تعالی سر آلیه معبودان کما یقولون لک چې څنګه وای دا خلق اذن فلا وکیل ابتغوا خام خالطول بوما الى ذی العرش مالک تعرش تا سبیلا لاراب سبحان پاک تیر الله تعالی و تعالی برتر دې شریک او د ولد را عما دا سنا یقولون چې وای دی علوا کبیرا په برتری لوی سرا تسبحو پاکی بیانی لہو دی اللہ تعالی دا پارا السماوات السبع وغو اسمان وعلى مخلوقات والارض وغا مخلوقات چی پزمکا کی دی ومن فیهن نوا چی پدیدوارو کی دی وَإِن مِّن شَيْءٍ نِشْرِ یو چیزنا اللہ مگر یسبحو تسبیح بیانی بحمده سرد حمد دا اللہ تعالینا ولیکن لا تفقهون تسبیحهم لیکن تاسو نکوئی گئی پا تسبیحاتو دا دی باندی لاختلاف اللغاتی چیسا گئی دا دی دا ہر یو سیز اغا لغات او دا ہر یو سیز دا چکم زبان در دا مختلف تخا لکه مرغیم دا اللہ تعالی صفات بیانی دا سپین دی دیم دا اللہ تعالی صفات بیانی خوا علماء لیکلی دی کنا وای دا سپی چې کم غفار کوي کنا نو دې په دې خپل غفار کې وای چې لعن الله علی الجبابره الله تعالی په دې متکبرین باندې خپل لعنت کړی دی ښا پوهیږئ تاسو دا سه هر یو مرغی دا سه هر یو مخلوق دې په دې خپل आवाज کې څه کوي د الله حمد و ثنا بیانوي ښا انه بشکر د الله تعالی کان د حلیما صبرنا غفورا بخون کے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ ارکل چلولت قرآن مجید لرا جعلنا گردو منگا بینکا پما بین ساکی وبین الذین پما بین دائی خلقو کلا یمینون بالآخرتی چیمان نراڑی پورد آخرت پاندی حجابا یو پرد مستورا پتکڑ شوی وجعلنا گردو لد منگا علا قلوبهم پڑون زریبان دی اکنتن پردی ان یفقهوه دا چه نپوئی پدی باندی وفی آذان پقوگون دیکی وقرن درن والدی وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ ارکل چه یادی تخپل رب لرا فی القرآن پا قرآن مجید کی وحده یوازی نبیا واللون مخ اڑی دی آلات بارهم پشاگان اقبلو سرا نفورا نفرت کون کی دا قبل اولو دا حقنا نحن منگچی وعلم پوئیگو بما پاسو یستمعون به چه وکیل دیتا تپدی سراب از یستمعون از پا آغا وقت یستمعون چه وکیل دی لیکتا تا و اذ هم پا آغا وقت چوی دی نجوا مشوری کون کی اذ یقول الظالمون از پا آغا وقت یقول الظالمون چه ویدا ظالمان ان تتبعونا تاسو تابیداری نکوی الا مگر رجلن دیودا سی سڑی مسحورا چه سیر کڑے شویل پد باندی سدے مسحورا چه جنون پی وی راغل دیکھا انظر اگوراب کیف ضربو سرنگ بیانی دی لکلم سالا استاد پار مثالونا فضلو پس گمناشی ویری دی پرا یستطیعونا طاقت نلری دی سبیلا دلال دی ہدایت وقالوا وایدی ایذا کننا ارکل چشمونگ عظامن اڑو کی ورفاتن نیزر اذاب انا بعثو آیا مونگ با دوبارہ جوندی کول شو اینا آیا مونگا لمبعوثون خامقا جوندی کول بشو دوبارہ خلقا جدیدا پیونی پیدائش سراب قل وتوئے نبی علیہ السلام کونو شیطاسو حجارتن گٹی او حدیدا یا گٹ یا اسپنا نبعثکم ددین باوجود بمونگا تاسو را جوندی کوخا او خلقن یا مخلوق مما دا سن یکبرو چه غٹی گنی تاسو فی صدورکم پسینو تاسو کی فسیقولونا پس درد چوبوی دیتا تا من یعیدنا سوک پا پیدا کی منگلر دوبارا
قل وتو نبی علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام عسى امید دادے ان یکونا دا چوی قریبا نزدې راتون کې د الله فیصله چې الله تعالی تاسو دوباره کله راجوندي کول غواړي کنه په قیامت کې به دوباره راجوندي کېدل وي په دنیا کې نه ښه ويوما فاورد باندې يدعوكم چې بلی بتا سولر د قبرونو فتستجيبون فاستجابت پکوي تاسو په پاسېدو د قبرونو خپلونه بحمده په حمد الله تعالی سره وتظنون غمان بکوي تاسو الا بستم تاسو درنګ نه تیر کړه په دې دنیا او په برزخ کې الا قليلا مگر لګا زمانہ الله تعالی وای چې کله د خپل قبرونو دوباره راجوندي کوي کنه نو دی با داسې وای چې په دې دنیا کې او په دې برزخ کې دی یو ورځ یا یو دوه ورځې تیرې کړې دي ښا یو ورځ یا لغون تک ساعت تیر کړی دی علماء کرام ذکر کوي وای د دې مثال دا دی کنه چې الله حضرت عزیر علیه السلام باندې کله چې کمندر هغه مرګ راوست سل کاله په د باندې وفات وکړه سل کاله خو چې کله الله تعالی دوباره ژوندی که کنه نو د قرآن آیت وګورئ کنه نو تپوس چې نه کوي چې قال کم لبثت څومره وخت تیر کړی دی نو دی ورته څه وایي قال لبست يوما او بعض يوم یو ورځ می تیرا کړی دا یا د ورځې څه حصه ده نو الله تعالی فرشته ورته څه وایي قال بل لبست 100 عام سل کاله دې تیر کړی دی ښه سل کاله نه دقسې د انسان ته خپله د دنیا دا زندګي ته به ډېر مختصر ښکارېږي ښه او د برزخ دا چې کوم وخت دا به ده ته بس یو ورځ یې مخ ښکارېږي ښه وقل اوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لعبادی بندگانو زماتا یقول التي چې وای دی هي احسن کلمه لره چې بهتره ده ربط رکوع د مخکې رکوع سره ده چې په مخکې رکوع کې ذکر د جهالت د کفار او شقا چې دا سبب د غصې دی نو په دې کې څه کېږي تعلیم دی او تسلی د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته د الله پیغمبر خفه کېږه مخه ان شیطان بشک دا شیطان چې دی ينزع بینهم فساد واقع کوي په مابین د دوی کې ان شیطان بشک دا شیطان چې دی کان د الانسان د پاره د انسان عدو مبینا دشمن ښکارا ربکم رب تاسو چې علم پوهیږي بكم پتا سو باندې ان یشاء کچرتو وړ يرحمکم نور رحم بو کی پتا سو باندې او ان یشاء کچرتو وړ يعذبکم عذاب بدر کی تاسو ته وما ارسلناک نو مدر علیګل تعالی علیم پدی باندې وکیلا ذمہ دار وربک رب تاسو چې علم پوهیږي بمن فاغ مخلوقات باندې په سماوات چې پاسمانونو کې دی ول ارض پزمکه کې ولقد فتاكك سراب فضلنا فضیلت ور کړه د مونږه بعض النبیین بعض پیغمبرانو تعالی بعض په بعض نور باندې واتینا ور کړه مونږه داوود علیہ السلام ته زبور کتاب قل ادعوا الذين قل وتو نبی علیہ السلام ادعوا الذين رهب علی تاسو هغه معبودان لرا زعمتم چې ګمان کوي تاسو چې انهم الهه چې دی معبودان دي من دون ما سوا د الله تعالی نه فلا یملکونا پس دی اختیار نلری کشف الضر دلری کول تکلیف عنکم نتاسونا ولا تحویلا ون د اړولو د شر خیر تا اولئک الذین دا خلقتی یدعونا چې عبادت کوي دی یبتغونا لټون کوي دی الی رب مقبل رب طرف تا الوسیله وسیله د قرب سکی دی چې د دې بوتان عبادت کوي کنه نو مقصد دا دی چې دی به د الله په بارګه کې زموږ سفارش کوي ښه نو الله تعالی وی سفارش ته ضرورت ته براه راست الله تعالی اورسوي کنه ښه ایهم چې کوم یو پدې کې اقرب نزدیدا ويرجون امیدوار دي رحمت او رحمت الله تعالی ويخافون يريق دي عذاب او عذاب د الله تعالی نه ان عذاب ربک بشک عذاب در رب ساتي دي کان د محظورا اغیر کړه شوی د دینا و من قريه نشته دی او کلی والونا الا مگر نحن ممکن مهلكوها هلاكون کی دی لرا قبل يوم القيامه مقد ورد د قیامت د مرګ پر اوستون کیو هر یوم زنده سر هر یوم مخلوق په دی به مرګ راځي ښا او معذبوها عذاب ورکون کیو دیتا عذابا شدیدا پس عذاب سراب کان ذالک دا خبر فی الكتاب په کتاب کې مستورا لیکل شوی مطلب تینا لوح محفوظ دی وما منعنا سشی من کړه موږ لر ان نرسل چې اولی موږ بالآیات په معجزات سرا الا مگر ان کذبا دا چې تکذیب کړو به الاولون په دې سره مخکینو خلق
وآتینا ورکړو مونږه سمودا سمودیانو ته الناقه معجزه د اوخي مبصره واضحه فظلموا بها پس انکار کړي پدې سره نو فعذبوا فی الدنيا په دنیا کې ورته سزا ملو شو وما نرسلون نرالی مونږه بالآیات په معجزات سره الا تخویفا مگر هغه سبب د يرولو په دنیا کې وَإِذْ قُلْنَا فَاوَقِّ چِوِي مونږه لکه تا ته ان ربک بشک رب ستا چره احاط بالناس احاط کړي د په خلق سره پس سره بالنصر یوم البدر چې د بدر په دی ورځي سب سره بد الله مدد راځي وما جعلنا الرؤيا التي ندغل من قوم اغلراب ارینا کا چې خودل مونږ تا الا مگر فتنه ازمائش للناس د خلق د پاره والشجرة الملعونة اغوان مظلوم في القرآن پد قرآن مجید کی ونخوفهم دا چیرمون دی لرا فما یزیدون پس نزیاتی کی دی لرا اغیر والزمونگا الا تغیانا مگر پسرکشی کی کبیرہ پلوی سرکشی سرا وَإِذْ قُلْنَا فَاوَقِّ چِئُوِي مونگا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوتا اسجدوتا سسجدو کی لِآدم آدم علیہ السلام تا فسجدو پس سجدو کړی پرشتو الا ابلیس مگر ابلیس نکړه نو ربط رکوع د مخک رکوع سره دادی چې په مخک رکوع کې مضمون د توحید او د رسالت ذکر شو وعید د منکرین تا او وعد د مقربین تا نو پدی رکوع کې عمدہ مضمون د توحید او د رسالت ذکر کیږي ښا قالن اوائل دی ابلیس اسجدو وای سجدو کمزو لمن آچا تا خلقتا چه پیدا کرده تا دلرطوین اند خطنا قالن اوی دی ابلیس ارائیتا کا خبر را کماتا هذا الذي آیا دا اغ مخلوق تے کرمت علیا چه تا فضیلت ورکڑه دتا پما بندی لین خرتنی کچرت تا مولت را کماتا الى یوم القیامت تر قیامت تر غزی پوری لاحتنکن خامخا بیخکنی بکومزو ذریتو دا اولاد دا الا قلیلا مگر لک خلق دا اغبسی زما دا دی شر نبا محفوظی دا ابلیس رو لگی دا اللہ تے بخامق وی اللہ دی آدم خود پما باندې ترجیح ورکړه د دې ځمکې نیابت او خلافت خو دې تورکو خود دې او د اولاد بمانه پارام نه کینی ښا قالن او فرمایل ورته الله تعالی اذهب لارشا پمن پسرا سوک تبع کا چتابی داری وکستا منهم د دینا فإن جهنم پس بشکل جهنم چره جزاؤکم بدلستا سورا جزاء موفورا پورا بدلا پورا او بے سیار بس ته